قرآن کې الله فرمایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. کم انسان چې یو عمل وکي نو الله لس درجه ثواب ورکوي. یعنی انسان یو نیکی وکړله نو د یوې نیکۍ په وجه باندې الله رب العزت دته لس درجه ثواب ورکوي. نو د یوې میاشتې د روزو ثواب د لسو میاشتو د روزو د ثواب برابر دی. او دا کومه میاشت را روانه ده محترمو، دې ته په عربۍ کې د شوال میاشت وایي، مونږ او تاسو ورته د وړي کې اختر میاشت وایو. نو حدیث کې راځي من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. وی کم کس چې د رمضان روزي ونیولي او بیا د شوال د شپږ روزي ونیولي نو دا داسې شوله لکه چې د ټول عمر روزي ونیولي. ښه د روزي میاشت چې کم دی د رمضان میاشت د روزي ونیولي، بیا چې کم دی د شوال د وړي کې اختر میاشتې د شپږ روزي ونیولي. نو د دې طریقه دا ده چې دا په پی در پی یعنی په یو ځل سره هم شپږ نیولی شي او داسې هم نیولی شي چې نن روژه ونیسي او سبا بیا بوزه کي، سبا بیا نه نیسي. نو په دې طریقې سره هم نیولی شي، خو دا شپږ روژې به په دقه میاشت کې پوره کوي. نو ثواب یې څومره دی؟ لکه ټول عمر چې کم دی د روژه وي. ښه ټول عمر یې روژه ونیوله، دومره ثواب دی، دومره فضیلت دی.